نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوستانو، جناب حضرت آدم علیہ السلام الله تعالی چې کوم دی د جنت نه ایستلی او دنیا ته به طور سزا را لګلی و. نو آدم علیه السلام په سریلانکا کې سرندیب خاریا باندې راکوز شوی و، او بیبي حوا چې کوم وه سعودي عرب په جده باندې راکوز شوی و. 300 کاله پس یې چې کوم دی 300 کاله یې الله ته وژړله او پاس یې وکاته په عرش مولا باندې چې کوم دی جنډه ورپې لیکلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو آدم علیه السلام الله نه معافي وغوښته چې خدای پاکه دا محمد چې کوم دی صلی الله علیه وسلم دغه په خاطر ما ګناه معاف کړه. نو بس الله یا ګناه معاف کړه او بیا په عرفات په غونډۍ باندې دی او بیبي حوا سره میلاو شو. نو دا قرآن پاک دا دعا راغلې چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نو الله تعالی چې کوم دی کنه دا ټول کائنات پیدا کړي، وزمکي و اسمانونه 13 مخلوقات، اسمانونه، ستوري، سپوږمۍ، لمر، سترګه، دا هر څه الله پیدا کړي او په هر څه کې خپل خپل کمالونه الله تعالی چولي دي. الله تعالی بیا موږ ته واضحه دا خبره کړې ده چې مسلمان او قرآن پاک باندې ستا ایمانی او نبی علیہ السلام د ایمانی، الله په وحدانیت د ایمانی. نو الله تعالی 2000 ځل حکم کړی، زر ځله یې ښو کارو حکم کړی چې مسلمانه دا ښه کارونه وکړي، زر ځله یې د بدو کارونه منع فرمایلي. بیا د نبی علیہ السلام سنت طریقې دي او بیا الله تعالی په قرآن پاک کې ویلي چې دا دنیا د مؤمن دپاره قیدخانه ده او کافرو لپاره جنت دی. که مونږ او تاسو په دې قیدخانه کې د الله تعالی احکاماتو مطابق دا 2 منټه مختصر زندگی تیره کړه، نو چې دغه قیدخانې نه موږ خلاص شو انشاءالله تعالی چې الله تعالی به موږ جنت راکوي راله. خو چې الله حکمونه نه لاندې ژوند تېر کړو، چې الله څه حکم دی، نبي علیه السلام څه سنت طریقې چې دغه نه لاندې ژوند تېر کړو. او کافر خو ګوره چې ورته ګورې الله تعالی په قرآن پاک کې چې که مسلمانانو ایمان ورته خرابېدی په دنیا کې ما به ورله 100,000 کورونه ورکړي وای. والله چې ما ته د دنیا حیثیت ته میاشت 1000 قدر هم نشته. که میاشت 1000 قدر حیثیت وای دا کافر ما په لوږه او په تنده باندې مړه کړي وای. نو مسلمانانو ورونو دنیا دولت او باغونه او محلونه او سونې او ډالر او څه دغه نه مه متاثره کېږئ. ګورئ 2 منټه زندګي د آخرت زندګي ځان له جوړه کړو. شیطان خبره ومني، نفس خبره ومني، خپل ځان خبره ومني او الله هېر کا. شیطان باندې وچلېږي، دی په ارادتن شیطان په هغه باندې لیار نو دی به چې کوم دی په خپله ځان له جهنم اخلي. او چې بیا د الله په حکمونو باندې ژوند تېر کړه په ارادې سره مسلمان بالکل به انشاءالله تعالی چې الله به جنت موږ له راکوي. ګوره چې موږ او تاسو هر قسم ګناه نه ځان وساتو، الله تعالی احکامات په ژوند کې راولو، نبي علیه السلام ښایسته سنت طریقې په ژوند کې راولو، دا ورته تبلیغ کې وخت ولګوو چې دا ژوند هم ښایسته شي، چې جنت والا جوړ شي، دنیا کې به مو ژوند ښایسته شي او په آخرت کې به مو ژوند ښایسته شي. والسلام.